یا خدایا امتحان په سر راغی، دا به څه کېږي؟ ما خو ټک کار هم نه دی کړی، په تور ټکي ککړ نیم غوړ منګې یم. وی خدایا انګلیش او ریاضي والله که څه راځي. پاتې شو ساینس او اردو، نو دغه کې یم کدو. نقل خو مقل غواړي عقل، دا خو چاته پته نشته. ګنې والله زه خو ګوګوشتو یم ګوګوشتو. صرف په نیټ او موبایل څه لږ ډېر پوهېږم. د فیسبوک چل راځي، خو په هغې کې هم صرف خپل تصویران شیر کولی شم یا هر څه لایک کوم. نور خو سودم ته شین دی. یا خدایا مازغه خو مې هم نشته چې سوچ پې وکم. زما سر کې خو خاشړه دي خاشړه. خدایا د غیبو مدد مې وکې، په څه طریقه مې پاس کې. ګنې کور مې خیر نشته. ما خو کمپیوټر هم په پلار په دې باندې اغستی دی چې د نیټ نه به په امتحان دپاره مدد اخلم. په پلار خو مې لا اوس هم د توري کاکا د کمپیوټر پیسې قرض دي. پیره بابا په نیکۍ را مدد شي. یا لکه ډیران ګله دا څه پیر پیر دې جوړ کړي دي، دا بیا په چا د مینې تعویض کې. یره خو نو ما تا ته شل ځله ویلي دي چې ما ته ډیران ګل مه وایه، ډي جي خان راته وایه ډي جي خان. خو خدای خبر چې ته څه بلا یې، خوله کې دې اړو خواږه نشته. خډیجي خان صاحب مسله څه ده؟ ولې درنه وربوز را ځوړندې؟ څه د بادامو جازونه دې غرق شوي دي؟ ویم د بادامو جازونه به مې یا غرق کېږي او یا نه، خو زه درنه غرق کېږم، تباه کېږم او دنګ سات للی ونې کېږم. څه چلو که ګنې قسم دې په جړا کېږم. وای خدای مکه چې ته لیونی شي، خدای دې ستا په ځای ستا پلار لیونی کي چې دغه مه دې خلاص شي. اخر چل څه چوې دی؟ خبره خو وکړه که نه؟ ولې غرق کېږي، تباه کېږي، لیونی کېږي او په جړا کېږي؟ مړه بله ورځ امتحان دی، امتحان په سر راغی، پرچې شروع کېږي او ما له ویم تور ټکې نه راځي. اخر په پرچو کې به څه لیکم، پاس کېږم به څنګه؟ بس هیله دا خبره ده، په دې خبره باندې لیونی کېږي. غم مه کوه ډیران ګله. نریشا ډي جي خان ورورا ویم داسې پیر صاحب راته معلوم دی که نه چې ټولې پیپرې به دې په اوچتو نمبرو پاسي. هغه څنګه یار؟ مړی چې پیر صاحب دم کړی پین درکي که نه او ته په پیپرې کې څه لیکې که نه نو هغه و پاس کېږي. یار نو ماله خو بیخي څه نه راځي. اخر څه به پکې لیکم؟ څه خو به پکې لیکل غواړي که نه؟ وساده ګله د دروغو میسیجونه لیکل خو درځي که نه؟ څنګه چې ته ما سره په فیسبوک ګپ شپ لګې چې څنګه یې، ښه یې، چېرته یې، څه خورې، مړه دغه هم پکې نشي لیکلی. نه مړه دومره نالایقه هم نه یم. خو بس ټیک شو که نه؟ بس هم دغه پار پیپر کې په دم کړی پین ولیکه او د ریاضۍ پرچې کې د 2 پاڼه او تر 100 پورې انسي ولیکه نو بس پاس کېږي که نه؟ مړی خړې اوبه او وړانده میان دي، د لایق او د نالایقه پکې پته نه لګي. بس هغې مې په لیشتو نمبرې ورکوي، په لیشتو. خبره دې ټیک ده یار، خو ماله خو تر 100 پورې انسي هم نه راځي، تر 13 پورې صحیح راځي، ورپسې بیا ګډوډېږم. بس مړی ته پکې 13 پورې لیکه، خو خیال کوه چې چېرته پکې 3 ته نشې. خو ډیران ګله نه رښتیا ډي جي خانه، خو یو مسله دغه ورې ښه. هغه څنګه یار؟ ویم پیر صاحب سره به هره خبره په سور او تال کې کول غواړي، هله به زمونږ مسله حل کېږي. وګورې هغه چا سره په خویه خبرې نه کوي، د سور او تال شوقین دی، د سور او تال. ټیک ده که نه یار؟ په سور او تال کې به ورسره وغږېږو. مونږ خو ټول عمر سورونه مرونه جنګولي دي او د سکول کار مو ټک نه دی کړی. که موږ سورونه نه جنګولې، ډمتوب پسې نه ګرځېدو او د سکول څه ناسه کار مو هم کولې، نو نن به موږ دا بده ورځ نه لیده. دا خو موږ د خپل عمل د لاسه کړېږو، د خپل عمل د لاسه. نو بیا راپاسه چې پیر صاحب له ځو، پیر صاحب له. الله
زلمو څنګه راغلی وای تر دې ځایه هل د زړګي وایا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زما ګلنو شاګردانو اے عاشقانو زنده باد زنده باد. الله ګلونو دا راته ووایې چې کوم مطلب او کوم مقصد تر زما د پیرخانې راوستې. پیرا محترمه زمونږ د زړه همدمه زمونږ د زړه مرحمه الله راغلیو مونږ تاله الله مونږ خلاص که د جنجاله. الله بخیر کی وایا ظلمه وایا څه مراد دی وای شابه حق والله. امتحان زما پسر دے سبال می پیپر دے. الله بخیر حق الله پټکی ککړن دے الله بخیر کی اخو تاسو پیرخانې ته راغلي. زکه مخشر دے الله بخیر کی ٹھیک تا کار بموشی خپن شه ګلونو والله بالکی میکړه خوشاله خوشاليږي په لوټونو. الله جزاک الله. ډي جي خان جیب تلاس کا شنوټ ورته ور پاس کا. الله کم دنو پیر سیب دا واخلت نوٹ شینا پتاشا اپرینا. الله خو کار چې زما وشي الله باقي کینو الله کاتوالا خشي روباسا دا پین ورکا بلکیا زما خو گلالیا پدې چې پیپر وشي نو ټیک پدې ارش الله نو ټیک پدې هرس شي. یا لکه اے ډیران ګولا تا ته ویم که نه ته ګوره د څنګه ځان ړوند کوڼ کو. ډیران ګولا اے ډیران ګولا دلته راشه. یره خو نو چې د اکبر استازو زما د نصیبه چرته و د چا خبره د بارانه پټېدم د ناوې لاندې مې شپه شوه. یا درغلم استاجي استاجي اسلام علیکم. وعلیکم سلام. هلکه ډیران ګوله داسې دي دا زه څه وینم. ما ویني که نه استاجي زه ستا په خبره باندې پوه نه شوم. په غاړه کې لینده او په لاسو کې ټوپک داسې دي. استاجي دا خو بادي ټوپک دی د مارغانو ښکار لزم. ټوپک بادي وي او کو بارودي ټوپک وي. بچو ستا لاسو کې ټوپک نه قلم خخایي قلم. ته ګوره که نه سبا بله ورځ دی د میټرک امتحان شروع کېدونکی دی او ته دې له وړغو پسې ګرځې. په کار خو دا وه چې د چوټۍ د دې ورځې نه دې څه فایده پورته کړې وې او پرچور له دې کار کړی وې چې کم از کم پاس شوې خو وې که نه نور خو هسې م غوړ منګې. استاجي فکر مه کوه پرچوله مې بندوبست کړی دی ټولې به پاس کېږي که خیري. څنګه به پاس کېږي؟ ته د چنجړو ښکار پسې په میرو ګرځې او پرچې به پاس کېږي. ته روغ یې او که لیونې؟ ما درته ووایې که نه استاجي چې تاسو فکر مه کوئ پرچې به مې که خیري ټولې پاس کېږي. ما ته جواد طریقه ښودلې ده. جواد هغه نالایکه هغه پسه دی. هغه خو خپله تېر کال په کیستونو په 3rd ډویژن کې پاس شوی دی.
دومره کمې نمبرې اخیستې دي چې په کالج کې پې ورله داخله هم نه میلاویږي. ویم استاجي مالې ښه پوخ کار کړی دی، ښه پوخه. سوال نه پیدا کیږي چې زه پیل شم. و بې وقوفه دا پوخ او کچه کار پرېږده، د پرچوک کار ته د پوخ ورلاندې وځه. که ستا دا عمل وي که نه، نه سوال نه پیدا کیږي چې ته پاس شي. ولې دا پاس کېده دومره اسان دي څه؟ دا د بورډ امتحان دی، د بورډ د شپارس او د اوږو چرګانو امتحان نه دی چې ته پې ترتم جمعه ته را رسېدلې. اوس زه ده ته څنګه ووایم چې ما ورله داسې دم کړی پن را پیدا کړی دی چې د ټولو پرچونه به بغیر محنته پورې را پورې وځم. ویم ډیران ګله څه سوچ کې لاړې؟ سوچونه موچونه پرېږده او د کور لاره دې نیغه نیسه، ګنې په دې لویه لار کې د نه د بوسو څخې جوړوم. شابه کور ته واپس شه او امتحان دپاره تیاری وکړه. شابه استاجي ویم ډېره ښکلې یخه ورځ ده، نن به خیر د ښکار له لاړ شم. د جوادي نه مې ډېر په مینت دا ټوپک راوړی دی. خیر د پرچې له به چې کم دی نو سبا کار وکم که نه، امتحان خو باسي هم چېرته بله ورځ شروع کېږي. ویم واپس کېږي او که نه په دې لوی لار کې در باندې لکه د وږو را باندې کم. ته ودرېږه، تاسې نه پوهېږې. ویم پوه شوم استاجي، پوه شوم. استاجي دا دې ورغلم، ښه دا دې ورغلم، زم چې په دې بله لاره ښکار له لاړ شم. دا څه چې کوم دی نو په بله اوړېدم. نه پوهېږم چې د دې اوسنو هلکانو نه به څه جوړېږي. پلارانو خوارانو یې شپه او ورځ په ځان یو کړي دي، د دوی دپاره خوارۍ مزدورۍ کوي او دوی څنګه د اتي په غوږ کې وده دي. اډو زړه کې دا وایي نه چې د دې مور پلار هم موږ سره څه امیدونه تړلي دي، د دوی ستړیا به هم ختمول غواړي. څه به ووایو؟ خو ځه الله دې ولې عقل او فکر ورکړي. نو زم چې د کوز کندي دغې دوا له ځان ور ورسوم. یا خدایا ریزلټ مې را روان دی، ته مې جولای کې خیر واچې. ما خو ټولې پیپرې د پیر صاحب په دم کړي پین کړي دي. په ټولو پرچو کې مې د فیسبوک او موبایل عشقي SMS لیکلي دي، خو چې د پیر صاحب پن به کار کړي او که نه. او ریشاماله خو مور د پاس کېدو لپاره نپلونه هم کړي وو، خو چې نتیجه به څنګه وي، نتیجه به مې څنګه وځي؟ که پیل شم نو کور خو مې ځای نشته. ویم خیر مې نشته، خیر مې نشته. که پیل شم نو کور خو مې هم خیر نشته. بیا به چرته ځم؟ یا الله جولای کې مې خیر واچې. یلکه ډیران ګلو مبارک شو، مبارک شه. ویم سم کمال لیکړ دی، کمالو ریزلټ مې دلو کته، ریزلټ مبارک شو، مبارک راوه تر غاړو ډوکې دي رانه مات. خدای دې د پیر صاحب په پن نه رښتیا په دوه رنګ پوزیشن مې راته وایه. هله شا بزر کوه، حالته ووایه څه چل شوی دی. یلکه ظالمه خلک خو په امتحان کې یا پاس وي او یا پیل شوي وي، ویم تا خو پکې داسې کارنامه کړې ده چې ټول خلک درته حق حیران دي. یا ظالمه تا خو پکې UFM اخیستې دي، UFM ګزټ کې درته لیکلي دي UFM. لکه داسې وې راوه تر غاړو ده. وې موسې خوند کو د پیر صاحب پن کې کار وکړه نه. اکبر استاد ته دی خیالو وی چې ستا دا حال وي که نه نو 20 کاله کې هم امتحان نشي پاس کولی. بغیر کاره مې پکې دله ښه په اعزاز سره پاس کو. UFM مې پکې دله واغسته، څه به یاد ساتي. هغه دی استاد جي راغی جوانه، خیال دی وته څنګه غلی غلی را روان دي. استاد جي ویم تا خو وی چې د ډیران ګل مثال د کدو دی، غوړ منګی دی، نالایقه خر دی، هیڅ کلم نشي پاس کېدی. ما دله د پیر صاحب په دم کړي پن باندې داسې کار وکړه که نه، داسې پن یې را کړو چې په اوتو بوتو لیکلو مې دله ټول امتحان پاس کو. رښتیا امتحان کې مې UFM اخیستی دی، ګزټ کې راته UFM لیکلی دی. که یقین دې نه راځي که نه نو د دې جواد نه تپوس وکړه او یا ورشه استاد جي په خپل ریزلټ وګوره. بس بس ما سحر وختي د سکول د ټولو هلکانو ریزلټ کتلی دی،
او ستا هم و بیوقوفه ته د یو اف ام په مطلب نه پوهیږي. ان په ارزمین کې راوستې صفا نقل کړی دی او واقعي چې په پرچو کې د څه ډېرې اوتې بوتې لیکلي دي ځکه خو یې 3 کالو له ایستې که نه پوره 3 کاله اوس امتحان نشي ورکولی. ویم داسې وی استاجي دا خو زه غرق شم زه خو تباه شم دا به اوس څه کېږي استاجي؟ او بچو امتحان په اوتو بوتو لیکلو نه پاس کیږي نه د چا پیر صاحب په دعاګانو او دمکړو کلمونو پاس کیږي او نه د چا په نفلونو. د امتحان د پاس کېدو دپاره زیار او محنت ضرورت وي د خوارۍ ضرورت وي د مطالعې ضرورت وي دا کړو غواړي د استادانو او مشرانو په خبره عمل غواړي د دې دپاره به د چا په تمه کېږي نه. استاجي تاسو ټیک وایې خو ماله خو بیخي څه نه راځي زه به څنګه د سکول کار وکم؟ بچې دا استادان د سر پاره دي ته سبق له راځه زه به درته سبق ښایم. ټیک ده استاجي زما تاسو سره دا وعده ده چې زه به د سبا نه تاسو سره د سکول کار شروع کوم خو تاسو خو وایئ چې زه اوس 3 کاله امتحان نشم ورکولی. د سبا نسله د نن نه راځه د نن کار خلک سبا ته نه پرېږدي. او هم رښتیا زه به درله په بورډ کې اپیل هم وکم او که ستا جذبه ریښتونې وي نو کیدای شي چې هغوی دې معاف هم کړي ولې چې هیڅوک چا ته تعلیم د حاصلولو دروازې نه بندوي. راځئ بچو راځئ د نن نه بسم الله کې چې سبا مو روښانه شي او د دې ګران وطن په آبادۍ سوکالۍ او امن بحالۍ کې خپل کردار ولوبوئ. راځئ